سلامونه ملګرو د مفتی صاحب په جمعات کې بلاستو شو او کوم مین ګیټ چې دی په کوم ګیټ باندې چې مفتی صاحب را دننوځي هم په هغه ګیټ کې بمې ښودی شوی او داسې ښځوی لږ دغه لار ده په دې لار باندې مفتی صاحب د خپل ځای نه راځي دې خوشحاله که لږ او په دې ګیټ باندې مفتی صاحب دننوځي او دا چپلې د مفتی صاحب دي د مفتی صاحب چپلې هم پرتې دي او وینه هم پرته ده او دلته کې دا بلاست بم چې کوم دی نو دا همدې مفتی صاحب ته په دې ګیټ کې ښودی شوی و جمع ولاړه وه او جمع ولاړه وه او چې څنګه مفتی صاحب ننوتو جمع نه وه هغه ځای کې هم دغه وینه پرته ده او دلته کې هم دا وینه پرته ده خو چونکې د فیسبوک کمیونټي داسې ده چې په دې کې مونږ دا وینې راوستی نه شو اوس هم ګورو چې د دې ویډیو نه مونږ دا چې کوم دی نو دا کټ کو ولاړه ما رکوع چې څنګه وکړه مفتی صاحب اواز وخوتو مفتی صاحب چې څنګه اواز وخوتو بس دی که ډز نارې شو بس جمع چې ټول کسان ورټول ووتو او مفتی صاحب بس ایله د مفتی صاحب خبرې وې دا مینو کار څه شو بس ډز یې والو او چې مونږ بار ته راووتو نو بس عبدالله ګاډی راوستی و بس مفتی صاحب همداسې یوړو خو مفتی صاحب ډېر زیات زخمي دی دا مفتی صاحب چې دلته ګاډي کې اچولو نو دا په دغه موقع باندې و تاسو لږ ماته ووایئ مفتی صاحب خپای لګېدلې وه او بره وجود نه و بچو خپای صرف لګېدلې مفتی صاحب مخکې هم دی ویلي حکومت ته چې ټوپک یې اسلحه لارو کې ساره وه ټوپک یې تیاله دا حکومت نه دی دا ظالم بې غیرته حکومت دی په دې باندې مفتی صاحب چې کوم دی نو دا دغه مخامخ چې تاسو ته کم ښکاري نو دغه د مفتی صاحب کور دی د دغې نه مفتی صاحب راځي د مازدیګر مونځ نه په دې روژه کې چې کوم دی مازدیګر مانځه نه پس ته درس کوي هغوی چې څنګه دلته دا ګیټ چې کوم دی نو په دې ګیټ باندې مفتی صاحب دننوځي او هغه ګیټ چې کوم دی په هغې باندې عوام را دننوځي نو دلته چې څنګه مفتی صاحب قدم کېښو او دننوتو دلته دوی باندې بلاستو شو دعاګانې کوئ د مفتی صاحب چې څومره ملګري مینوال دي دعاګانې کوئ چې الله تعالی سر ته خیر کړي